بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زین تاسو ورور او تاسو ګوري اکټیو ټي وي. نن می تاسو د پاره یو بل خوندوره ډیره زبردست او معلوماتي ویډیو راوړی ده. په دې ویډیو کې به موږ دوه خبرې ډیسکس کوو. ملګری میسج کوي چې یاره خپل خبرې تاسو کمی کوي او د مفتی صاحب ویډیو زر پلی کوي، نو ان شاء الله همدغه رنګ به کیږي. زموږ مفسرینو د داوود علیه السلام په باره کې څه لیکلي دي. اولنۍ خبره ده چې آیا داوود علیه السلام د اوریا په ښځه مینو؟ استغفر الله، پیغمبران هم د خلکو په ښځو مینېږي. دویمه خبره ده چې مغفرت او استغفار څه ته وایي او د دې معنا مفسرینو څنګه غلطه کړې ده. مکمل تفصیل به د مفتی صاحب نه اورو. راځئ چې د ویډیو تر اخره پورې وګورو. نو داود علیہ السلام وی چې انما فتناه، یقینی یقین وکړه چې امتحان کې چې موږ په د باندې امتحان وکړو. نو فاستغفر ربه، دوی څه وایي بخنه وغوښته د رب خپل نه. اشاره څه ګناه کړې وکړه، څه ګناه کړو، یاره اوریا نه ښځه اخیستې وکړه. انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر هم د خلکو نه ښځې یعنی د خلکو په ښځو مینېږي. نه چې هغه غلطي خو نه وه، بیا چې کوم لږ ښه مفسرین دي هغه څه وایي نجی دا خبره غلطه ده، خو اصل کې هغه غلطي دا شی وه چې ګوره په دې 23 نمبر آیت کې راځي وایي چې کله ورته دا یو فریق کیسه بیان کړه چې دا زما رور دی او د 99 ګډي دی او زما یو دا غمره نه غواړي او په زورم زوره ور دی، وایي د فورن فیصله شروع کړه چې لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجه. دا خو ډېر غټ ظلم کړی دی چې تا نه دا وایي چې داود علیه السلام هغه د بل سړي خبره وانه اورېده، نو د یو فریق خبره یې واورېده، نو ځکه فغفر ربه، د الله نه رب بخښنه وغوښته چې دا خو مې ګناه وکړه، د بل مې خبره نه ده اورېدلې. لکه دلته د بل خبرې اورېدل شته نه، دلته خو صرف یو سړی راغلی دی هغه دته د قوم د حالاتو اطلاع ورکوي او بیا د ګناه نه ده کړې. فاستغفر ربه، د غین فارا زړه باندې لاس کېږدی او دا خبره واورئ. د غفرا او د استغفرا دا معنا کول چې بخښ دینا، دا د ملوکیت د زمانې ترجمه ده، دا د عربی خپله ترجمه د غفرا نه ده. دا ملوکیت چې کله نه بنو عباس حکومت سنبال کړی دی، هغو خلکو ته حکومت ملاو دی چې هغه د اسلام او د دین بنیادی دشمنانو، خواهش پرستو، عیاش خلکو او لاندې خلک ځان ته ساتل او قرآن او سنت باندې ملنډې وهلې، دا د هغې زمانې نه جوړه شوې معنی ده. غفر معنی چې دا تاج اللغات، تاج العروس، هغه وایي غفرن. غفرن په عربی کې وایي پټول. غفرن معنا پټول، پردا ډالنا، چپانا. دا جنگ کې چې کوم خود اغوندي یا د موټر سایکل والا سړی چې کومه دا شی اغوندي هلمټ، دې ته په عربی کې مغفرون وایي. دې کې د بخشش څه شی دی؟ مغفار دا خود ته وایي. هغه خود چې د اوسپنې ټوپۍ ده چې ګولۍ پې خویږي، هغه ګول ټوپۍ چې ده. چا باندې داسې یو شی اغوندل چې هغه د غلاظت او د تکلیف نه بچ شي. مغفرت بخشش ته نه وایي، مغفرت حفاظت ته وایي. الاستغفار مغفرت طلب کرنا. صاحب محیط ویلی دی چې هغه قول او هغه عمل، د یو قول او د یو عمل چې د هغه د فساد نه، د هغه د تکلیف نه د ځان بچ کولو خواهش کول، د یوې خبرې یو نقصان دی. یوه خبره د خولې نه وتلې ده او هغه خبرې نقصان دی، تا ته پوهېږي چې داسې خبره مې کړې ده چې پلانی به راله لس تپېډې لګوي. نو اوس دا کومه خبره چې تا کړې ده، د دغې خبرې چې کوم نقصان دی، هغه نقصان نه جان بچ کولو ته مغفرت وایي، تحفظ لټول. دې کې بخشش معنی نشته. نو فاستغفر ربه، داود علیه السلام چې کله پوه شو چې زما په قوم کې دومره لویه ګناه ده، دا خو زه خبر نه یم چې زورور سړی بس هغه هر څه د زورور دي او د غریب سړي اډو څه شته نه. فظن داود انما فتناه، نو داود علیه السلام ګمان وکړو چې والله دی لکه موږ امتحان کې واچاو. یاره دا خو خپل خلک دي، خپل خاندان دی، دې سره به اوس څه کوو یار، مقابله ډېره ګران. خو چې کله دا سوچ زړه کې وکړو، ملا یې وتړله چې مړه څه چې کېږي به دا به ټیکوم. فاستغفر ربه، نو حفاظت یې وغوښته د رب خپل نه. وی چې دا څه کوم نظام ټیکول غواړم، دا خراب نظام چې زه اوس اعلان کوم چې بیا به داسې نه کوئ. نو ای الله زه چې دا کم نظام راوستل غواړم، نو دې کې خو ډېرې خطرې دي. خپل قوم به مې خلاف کېږي، کېدای شي جنګ جګړه پکې جوړه شي، کېدای شي څوک بغاوت وکړي، کېدای شي څوک سره جګړه وکړي. نو فاستغفر ربه، الله تعالی نه حفاظت وغوښته چې یا الله ته مې ملاتړ وکړې، پرېږده مې نه ټیکوم. وخر راکعا،
او فورا الله ته تسلیم شو انابا او هغه ته مخ کړه چې دا کار به کوم رب بس ته حفاظت وکي. الله فرمایي فغفرنا له ذلک، نو منګه د هغه حفاظت وکړه په دې کار کې. کلک مو کړو ورته چې څوک د دنیا نشي ورانه والے مخکشه. نو وان له عندنا لزلفا، یقینا دلر عام من سره نزدېوا، یعنی د داوود علیه السلام من سره تعلق وو، نزدې وو. وحسن مآب، او خیستا د اوسېدو ځای دی منګه سره. نو هغه داسې سړی نه دی چې د هغه څه مقام او مرتبه نشته، زمونږ بنده دی، نو زمونږ دپاره چې هغه کار کوي موږ به حفاظت کوو. نو چې کله هغه دا اعلان وکړ چې څه کېږي ودي شي، زه به چې کوم دی نن نه پس دا نظام ټیکوم، دا سرمایهدارانه نظام به نن نه پس نه، نن نه پس به دا ربا نه کېږي، دا ناروا کار به نه کېږي. نو قرآن وعده کړې ده چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. الله فرمایي چې ما وعده کړې ده چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل کوي زه به ورله څه شی ورکوم؟ خلافت. نو الله والا خلافت ورکړ ورته، یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض، یقینا ته منګه جوړ کړی خلیفہ په ځمکه کې. دغه د حکومت مبارک چې ته نظام جوړوي او ته عمل صالح کوي. عمل صالح څه شی دی؟ نن نه بعد به دا ظلم نه کېږي، دې ته عمل صالح وایي. تا نپلونو ته عمل صالح ویلی دی. که دا ویډیو مو خوښه شوي د نورو ملګرو سره شیر کړئ، د فیسبوک پیج لایک کړئ، د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.